ابو جهل خدای وساتو، خدای هلاک او دومره سخت ظالم چې یو ځل دومره ظلم وکړو چې د خپلې کوسې مخې ته په لار کې کوي وکناو، هم د شپې پټ په نوکرانو چې څوک خبر نشي، او داسې کوي او کناو ظالم بچي چې دنه جاور کړه لکه د خوم په شان دی، دنه ولا خېټه جوړه کړه جوړ یې کړه او سر یې ولا تنګ کړی. مطلب یې دا چې دې کې څوک ور پرېږدي چې ترې راونځي، او د پاسه پې نرۍ نرۍ څانګې کېښودې او د پاسه پې خاوره واچوله چې چاته پته ونه لګي. دا د پیغمبر علیه السلام دپاره یو لټ جوړ کړه، لټ، او ځان یې د قصده ناجوړه کړو. نو د حضور پاک مبارک عادت خو به دا و چې څوک به بیمار و که کافر به نو تپوس ته به یې ته د قصده یې ځان ناجوړه کړو، چاته یې ورشئ محمد خبر کې صلی الله علیه وسلم، ما ورته مه یادوئ خو خبرې کوي چې ناجوړه دی، نو چې راځي نو په دې لاره کې دې کوي کې به وغورځېږي، نو بس پکې به ختم شي. نبی علیه السلام چا خبر که چې ابو جهل بیمار دی، نو حضور پاک له خو خدای ډېرې ښکلې خوی ورکړې. قرآن وایي انک لعلی خلق عظیم، تا له خدای لوی خوی درکړی دی، عظیم خوی. نو چې پیغمبر علیه السلام راته و د کوی غاړې ته نږدې شو، نو جبریل وله راغی وی مه ځه. ولې؟ وی دا خو تا ته خوره ښکاري، خو لاندې چختي بندکي پکې پروت دی، او داسې ناتاترین کوی دی د راوتو انتظام هم نه کېږي. مزه. نو حضور پاک واپس شو، نو چې واپس شو نو ابو جهل ته چا وی چې خو راغی خو نیمې لارې نه واپس شو. نو بس دو خدای ړون کړون کی بعضې وخت الله بعضې وخت یو انسان څه کي ړون کړون کی. هغه دغه ته چا وی ملا جرګک ته، ملا جرګک چې دی نو دی اوبه معلوموي. سلیمان علیه السلام به ځان سره ګرځاو چې ما ته اوبه معلوموي چې دلته دومره اوبه دي او دلته دومره اوبه دي، ځمکې لاندې اوبه معلوموي، قرآن شریف کې راځي. نو ملا جرګک تاسې د مثال دی، ملا جرګک ته چا وی په ځمکه کې 10 فوټه او 20 فوټه لاندې اوبه یې نه، او چې ښکاري درته لټې ښودي، لټه پخوا به د خلکو دا کورکوړې نیولې، نو لټ به یې ورته ښودي. پخوا د په دې وطن کې دا کورکوړې ډېرې زیاتې وې، او خصوصا د دې لونو په وخت کې به دا کورکوړې ډېرې راتلې. نو موږ هم واړو دې خلکو به ورته لټونه یې ښودل، نو هغه لټ به داسې جوړ کړه چې هغه به یې په شګو کې پټ کړه، او صرف دانه به یې بره ښکارېده. چې کورکوړه به راله او په هغه ځای به کېناسته، نو لټ به پرې راتاو شو، نو ګیره به شوه. نو ورته کورکوړې ته وایي 10 فوټ او 20 فوټ په ځمکه کې لاندې اوبه اینې، او چې ښکاري درته لټې ښودي نو د شګو نه 1 انچ لاندې نه. او ورته څه وایي؟ او ورته عجیبه خبره کوي، وایي دغه مې خدای پوره کړي، دغه مې الله پوره کړي. نو لنده کڼه شم او پې نه شم، نو چې ورشم ټس رانه وباسي. نو ابو جهل ته چا وی وی خو راغې تپوس ته دی، خو د دروازې له راورسېد واپس لاړ، نو ده ورمنډه کړې، بس لون کوڼ شو، اړو پوی نه شو، ورمنډه یې کړه چې ولې لاړو، پرېږده آواز ورکوم چې راځه راځه دا ما تپوس ته راغلی راځه، خو چې ورمنډه یې کړې نو پوی نه شو، نو مقه خپل کوی کې ور پرېوته. عبدالرحمن بابا وی کنه وی کوی مه کنه د بل سړي په لار کې، چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي، بل ته کنده کنی نو خدای به دې پکې وغورځوي. نو حضور پاک ته کنده کدوله نو پکې وغورځېد، نو چې پکې وغورځېده اوهو دا څه وشو، نو خلک راتل رستې، نو رستې چا شو؟ هغه خو د خپله یو لوی دغه جوړ کړی و، یو لټ جوړ کړی و، هغې خو سر تنګ و او ویښې لاندې نه پلن و، او چې کومو مزدورانو کار وکړو هغې خو دې په پوړی درمپایه راوختل او درمپایه هم راوچته کړه، اوس به راوځي څنګه؟ نو رسۍ به یې ښکته کړه، نو رسۍ چا رستې شوه، خو چې څوک به په غاړه به ور پرېوته، غاړه به نور هم ور پرېوته، هېڅ انتظام نه کېده، او دې وي مړ شوم پکې دننه چغې وایي، نه رسۍ کې باندې راوځي ځکه غاړه داسې تنګه وه، نو دننه خېټه وه که نه، نه شو رستې. نو د ظالم په خپل آواز وکړه، وی محمد راولې بغیر د هغه نه مې بل څوک نشي راوستی صلی الله علیه وسلم. نو حضور پاک ته چا راشه، هغه سړی کوی کې پروت دی، او ته چل ورسره وکړه، یاره خو د دواړو جهانو مبارک سردار که زه وی که نه مې خبره که چل ورسره کوم. نو ما به ورسره سم چل کړی، یو څو سسکورې به مې دا غاړه والې وه چې ودرېږه چې په دا کوی کې دې خاښ کم، یا غونډ دا بشیر جان مې پې ورغورځاو چې ورېږه چې سم برابر شي.
نو نبی علیہ السلام مبارک ورته ودرېده وی راو دې باسم وی خدای دپاره وی په دې شرط به دې راو باسم چې ایمان به راوړئ دا اوس ایمان راوړئ نو دې لاس باندې دې راو باسم دا لاس در ښکته کوم او په دې لاس کې دې نیسم بار دې راو باسم او که ایمان نه راوړئ نو تکړه شه وی راوړم واده ده نو رسول الله مبارک لاس ورښکته کړ اوچتې کړ او یو روایت کې راځي چې رسۍ ورښکته کړه او په هغې یې دا راووې سپاره طریقه چې یو معجزه شوه د حضور پاک یو معجزه شوه نو چې راویویسته وایي شاه اوس کلمه وایه که نه ویې راوي ډېر غټ جادوګر ډېر جادو چلیږي وی نه منه اغا ابو جهل چې د حضور پاک نه فرمایشي معجزې غوښتې وی لیدلې چې او دا معجزې خو د دې پیغمبر شته وی نه منلې بدر کې خدای داسې مردار که داسې رونیو چې هېڅوک بچي او ټول ته وتښتېدل بدر کې مردار شو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی حضور پاک وفرمایل چې یاره څوک به لاړ شي چې د ابو جهل حال ماله راوړي ځکه دا عفرا زامنو وی چې موږ وجلی دی نو وی ما وی چې د الله رسوله زه ورځم نو وی ورلمه نو د کافرانو لاشونه پراته نو مې اړول راړول نو د ابو جهل لاش پکې راووته نو وی دې داسې و چې یخ شوی و لاس پویه کار نه کو خو بس قریب الموت و قریب المرګ نو یو وخت کې مال یو سپېړه را کړې وه نو مې چې ورېږه خپل بدل خو ته مخکې علم نو په دې سینه مې وله یو خپل مضبوط ټوپ مې وله په سینه ووه نو یې ما ته وایي چې د پلانکې زویه کنځلې وکړل څوک یې مې چې زه خو عبدالله ابن مسعود یم نو څه وایي هغه وخت کبر ډېر خطرناک شی دی وایي په سینه یې لاس کېښود وایي دومره غټه سینه برې د بل چالي دي وایي ما ورته چې سینه دې پرېږده غټه ده او که وړه ده خو سر ده نه پرې کوم وایي څه پې کې ما وی نبی علیہ السلام لیوړم قبر ډېر خطرناک شی دی وی ښه چې پرې کې نو دا د ویښ کې پرې که دي سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت نو د سردار سر به ښکاري ګوره قبر ته وی مې چې دار باندې پوره کوم خو دا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی اوس خو د ملګري ټول مکې ته وتښتېدل او دقه سر ده نه پرې کوم پرېږدم دی نه اوس ته څه خیال دی وی ما ته وایي په هغه خپلو خدایانو یې قسم وخوړه وی چې په کومه ورځ نبی علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو اوس مې هم هغسې بدي شي دا سپیرو په زړه چې مهر جباریت ولګي که نه یو حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کې دا حدیث هم دی چې یو انسان ګناه وکړي نو پړی یو داغ پیدا شي دا د ګناه د وجې نه نو که دې توبه وباسي او استغفار ووایي نو دا داغ ته خدای ختم کړي او که دې توبه ونه باسي استغفار ونه وایي نو بیا ورپسې بله ګناه وکړي نو داغ لږ نور زیات شي نو که بیا توبه وباسي استغفار ووایي نو دا زړه والا خدای پاک او صفا کړي خو چې توبه ونه باسي او استغفار ونه وایي نو داغ پاتې شي نو چې بیا ګناه وکړي نو دا داغ پرې ورو ورو زیاتېږي بیا ګناه وکړي ورو ورو زیاتېږي نو د هغې تک تور شي تور ختم الله علی قلوبهم بس خدای والا تور کو خو خدای قصدن چا سره ظلم نه کوي خدای په چا زیاتې نه کوي الله پاک د هغه تور که دا داغ یې ولګو خو د چا د وجې نه یې داغ ولګو د ده د ګناه د وجې نه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون چې دې کومه ګناه کوي د هغې ګناه د وجې په زړه داغونه پیدا کېږي او زیاتېږي نو چې لږ تک تور شي د ګناه د وجې نو باس بیا دې بس مهر جباریت دې ته وایي لږ تور شو تک تور دا لته چې دا دین او د علم کومه لاره وه نو هغه لاره بنده شوه نو د ابوجهل له تور وړو نو یې سر مې ته پرې کړ او حضور پاک ته مې مخکې وغورځاو او ما وی هذا رأس عدو الله ابي جهل دا الله رسوله دا د خدای د دشمن د ابوجهل سر دی سر